عزتمن مسلمانانو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت په سلسله کې د مدینه منورې د خلکو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په مکه کې ملاقات په 11 هجری باندې د شپږو کسانو اسلام راوړل او بیا په 12 هجری باندې د 12 کسانو اسلام قبلول او بیعت کول چې دې ته بیعت العقبة الاولى وایي د هغې تذکره بیانېده. بیعت العقبة الاولى کې 12 کسان رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس بیعت وکړو چې هغې کې 15 کسان زړو چې پرس کال راغلو مسلمانان شوي او 7 کسان نوي او 1 کس مدینه منوره کې پاتې شوی. او عجیبه ده بعضې خوش قسمته صحابه کرام سعادتمند هستۍ داسې وو چې هغوی په دې ټولو موقعو کې شریک دي لکه اسد ابن زرار رضی الله عنه د انصاري صحابي دی. وړومبي کال سن 11 نبوي کې زما د خولې نه که د هجري لفظ وځي نو دا غلطه ده، دا نبوي ده. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم مکه مکرمه کې چې کوم دور تیر شوی دی 14 کاله نو هغه چې کال یادېږي نو هغې ته نبوي وایي. د هغې مطلب دا دی چې نبوت د ملاوېدو کال 1 نبوي نه مراد هغه کال دی چې د 40 کالو په عمر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نبوت ملاو شو. دلته نه سن 1 نبوي شروع شو. نو د نبوت نه پس 14 کاله مکه مکرمه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم تیر کړي. نو په 11 د نبوت کې 11 نبوي کې شپږو کسانو ملاقات کړی دی. په 12 نبوي کې 12 کسان راغلي دي. نو بعضې حضرات داسې وو چې هغه په دې ټولو موقعو کې موجود دي لکه اسد ابن زرار رضی الله عنه نور حضرات. او د دغه 12 نبوي د بیعت تذکره کې دا چې کله دی تلل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مصعب ابن عمیر رضی الله عنه دی سره کو او دا دې دپاره کو چې دا صحابي مدینه منورې ته لاړ شي نو هغه نو مسلم دي نو چې څوک مسلمانېږي نو دی به ورته د مسلمانېدو طریقه ښیي او چې څوک څه تپوس کوي او د دین کوم احکام نازل شوي نو هغه به ورته بیانوي. او دغه وخت کې د مونځ فرضیت نازل شوی و د 5 مونځونو دا مونځونه به د کول امام او دی مېلمه چا سره اسد ابن زرار رضی الله عنه سره. او اسد ابن زرار رضی اللہ عنہ ان کو آگے بیٹھائیں. اسد ابن زرار رضی اللہ عنہ دا مدینه منورې انصاری صحابي دی. دا قربانی کړي ده چې کله بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت کوي چې هغه واقع باندې ترازی نو هغه مېلمستیان دور کړي او د سره بل کس ملګری و کلثوم ابن هدم رضی الله عنه د بنو عمر ابن عوف سردار. رسول الله صلی الله علیه وسلم زنان خانه د کلثوم ابن هدم کور زنانه آلته وی او بیٹک اجرا د اسد ابن زرار رضی الله عنه کورو ناسته به دلته کولو خلکو سره ملاقات دلته کېدو. دا رستو د هجرت خبره ده او دغه ځای نن سبا هلته نسبت کېږي چې مسجد قباء ته چې تاسو لاړ شئ یا څوک تللی یئ حج او عمرې په موقع نو مسجد قباء کې
توصی شوی دا نو دې توصی کې د اسد ابن زراره او کلثوم ابن هدم رضی الله عنهما کورونه شامل شوي جماعت کې او دا د مسجد قباء خي طرف ته راځي لکه دا محراب ده ستا مخ قبله ته ده نو دې ګوټ ته راځي نو دا تصور کوي چې دا هغه ځای دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله هجرت وکړ نو دې کورونو کې وخت یې ورور دلته سوارلس یا سلیر شرز د هجرت نه پس تیر کړی دا واقع برست راځي ان شاء الله مصعب ابن عمر رضی الله عنه چې کله مدینه منوره ته رالو نو اسد ابن زراره رضی الله عنه څخه ملمو او دلته نه بدلو اسد ابن زراره بو سره شو یو ځای ته تللی کله بل ځای ته تللی د مدینه منورې خلک چې څوک مسلمانې دل نه کافر او مشرک خو هغه څه دشمنی نه و لکه څنګه چې د مسلمانانو سره لکه څنګه چې د مکې د کافرو دی به ورته سوي نه دا فایده وه نو اسد ابن زراره رضی الله عنه تاسو ته مخکې څه واقعات بیان شو مزد به ورکولو جمعه قایمه شوه اسد ابن زراره رضی الله عنه هغه کس دی چې لومبۍ جمعه د مدینه منوره کې قایمه کړې بیا ورپسې متصل د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد نامه او حکم نامه راغلي دی چې د جمعې برکات مس کوي د باول مرګري راغونډول وی چې راغون شي چې کوم کسان مسلمانان شي دین معلومیږي چې داسې یو مجلس چې پاره کې کله ته په هدایت باندې راشي نو داسې مجلس او داسې صحبت کې ستانه استه ضروری دی چې آلته کې ستا تجدید کیږي د اصلاح لکه څنګه چې موبایل کې چارج ختم شي نو ته بیا کې دی چارج کې او پټه اوچ شي فصل پکې پوهچېدو شي نو ته بیا اوبه کې نه بیا تازه شي دغه څه چې سړی داسې مجلس ته لاړ شي چې هغې کې د الله ذکر کیږي الله یادېږي د الله جل جلاله تذکره کیږي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشادات بیانېږي هغه ځای ته ستا تلل ضروري دي چې په هغې کې ستا اصلاح کېږي ته بیا تازه شي چې څومره وخت ډېر تېرېږي دومره تا شیطان خطا کولی شي نو د جمعې د ورځې انتخاب دی وکړو د دې تفصیل بیان شي او دغه مصعب ابن عمر رضی الله عنه دی بدلو کله یو قبیلې ته په مدینه منوره کې هم قبایل کله بلې قبیلې ته چې چېرته به دې حضراتو مشورې سره لار منده چې دلته کې کار کېږي نو هلته ولاړ دغې خلکو ته به دعوت ورکړو د اسلام نو یو ځل دی رالل په مدینه منوره کې قبایلو بنو حارثه بنو ظفر دی ته رالل بنو عبدالاشهل دا نږدې نږدې دي او دا نن سبا د مسجد نبوي نه په شمال مشرق طرف ته د دې علاقې واقع مصعب ابن عمر اسد ابن زراره رضی الله عنه را اندرال الخلق راغون کله اسد ابن زراره خو پویو د دې علاقې کسو او مصعب ابن عمر رضی الله عنه د مکې رسول الله صلی الله علیه وسلم راستول د خلق ناستو نو هغې ته د اسلام په باره کې خبرې کولې د دین اسلام اهمیت د هغې فضیلت بیانولو قرآن کریم تلاوت کولو نو یو طرف ته د بنو عبدالاشهل قبیلې سردار سعد ابن معاذ رضی الله عنه او هغه سره اسید ابن حضیر رضی الله عنه دا دواړه ناست دي لرې په ډډه حضرت سعد ابن معاذ رضی الله عنه دا د اوس قبیلې غټ سردار دی او دا بیا وروسته جلیل القدر صحابي دی دغه وخت کې لا په حالت د شرک او د کفر چې مصعب ابن عمر او اسد ابن زراره ولیدو نو دی غوسه شو ځکه چې د خپل قوم سردار دی د پوره اوس سردار دی او د ده قبیله بنو عبدالاشهل ده د اسید ابن حضیر ته وویل چې لاړ شه او دا خلق منې که او زه به تللی وی خو د اسد ابن زراره زما د ترور زوی دی د خاله نو قبایلو رواج و زه دې سړي ته څه ویلی نه شم ته لاړ شه او ته دی منې که چې دا سړی را خلق نه خطا کوي نه ګمراه کوي نو سید ابن حضیر رضی الله عنه د هلته نه پاسېدو روان شو دې مجلس ته راغلو
نو مصعب بن عمیر رضی الله عنه خلکو ته خبره کوي نو د پکې په منځ کې خبره پرېږه ورته وایي چې ځه دلته لاړ شه او دا مجلس پرېږده او زمونږ ښځې زنانه او هلکان مه خرابوه. نو مصعب بن عمیر رضی الله عنه ورته وایي چې صاحب کښېنه زما خبرې ته غوږ کښېږده که دې خوښه شوه خو ټیک ته او که دې خوښه نه شوه نو بس بیا مونږ روان شو تاسو ته څه وایو. قرآن کریم کې اللہ پاک فرمائے ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنہ، تم اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت کے ساتھ اور موعظہ حسن کے ساتھ. حکمت سره په کلاره دعوت ورکړه او حکمت او موعظه حسنه جدا شی دی او مداهنت جدا شی دی. یاد ساتئ یو سړی ګناهګار وي او هغه دغه په ګناه باندې نکیر نه کوي ته ورته وایې چې دغسې ټیک یې دا مداهنت فی الدین دی، دا موعظه حسنه نه ده. یو سړی ملحد دی زندیق دی داغه په الحاد او زندقه باندې رد نه کوي خلکو ته نه ظاهرې چې دې سړي نه ګورې ځان ساتئ او هغه سره داسې میلاویږي لکه څنګه چې مسلمان رور متبع سنت سره سړی میلاویږي نو دا ښه نه کوي. دا مداهنت فی الدین دی. موعظه حسنه دا ده چې ته خبره کوې نو په طریقه په سلیقه په آرام باندې چې هغه کس خبره واوري. که ته په هغې کې ابتدا نه سختي شروع کړې زمونږ د فوق پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به خبره کوله عام مجمع کې نو د هغې خبرې باعث به یو کس ګرځېدلی و هغه نه به خطا کار شوی و هغه به مجمع کې ناست و داسې به ورته مبارک نه فرمایل چې او فلان کی تا کې دا کار دی، داسې به یې فرمایل چې څه وجه د بعضې خلک داسې کارونه کوي د هغه نوم به یې وانه غشتو نو ټولو خلکو به خبره واورېده هر یو به ځان ته متوجه کولی چې دی ما ته لګیا دی. خبره په دې انداز پکار ده چې هر یو کس دا سوچ وکړي چې دا سړی ما ته لګیا دی چې کله داسې خبره څوک کوي نو د دې سړي خبره اوره په هغې باندې فورا عمل کوه ځکه کېدای شي د الله جل جلاله د طرف نه د هغه په ژبه الله پاک خیر جاري کړی تا ته راضي وه. بعضې سړی د دې وجې نه پاسي د مجلس نه چې دا سړی خو جوړ ما ته لګیا دی ما وی دی به خوږې خوږې خبرې کوي د جنت او د باغونو د میوو د نعمتونو او دی خو ما ته لګیا دی نو پاسي نو دا بد قسمت وي. نو مصعب بن عمیر رضی الله عنه ورته وفرمایل چې ته کښېنه صاحب خبرې ته غوږ کښېږده که دې خوښه شوه او ټیک ته که ني نو بیا پاسه مونږ هم روان شو. او دا مصعب بن عمیر هغه کس دی چې د په مکه کې د شهزادګانو ونې وخت تېرولو د ده به سهار یو جوړه اچولي او ماښام به یې بله واښه او زمونږ د دې زمانې په شان وخت نو زمونږ خو جوړې نن سبا ډېرې زیاتې دي کپړه ډېره ارزانه ده. تاسو ته ما مخکې عرض کړی و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې کپړه ډېره زیاته ګرانه وه. د اوښې او د جوړې قیمت د غوا او د جوړې قیمت به برابر و. نن سبا غوا چې کوم ده نو په 80,000 کېږي او درمیانه غوا ما دغه پته نشته خو دغسې وي او جوړه چې کوم دی نو په څو کېږي په 2,000 چې ښه جوړه اخلې په 2,000 کېږي. نو کپړه ډېره ارزانه ده. هغه زمانه کې کپړه دا ډېره ګرانه وه سره د ده دا حالت چې سهار به یو جوړه و مکه کې ماښام بله خو د اسلام راړو د وجې نه د ده دا حالت چې په احد کې دی شهید شوی دی او دی په یو لنډه کپړه کې ده ته کفن ورکړی چې سر به یې په ټولو خپې به یې بربنډې وي چې خپې به یې په ټولې سر به یې بربنډ. مصعب بن عمیر خوشبو به هغه استعمالوله عطر چې کوم به اعلی عطر مکې ته راتلل هغه به د استعمالول او مدینه منورې ته چې لاړو دا حالت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دې کپړه باندې ورته سینه او سر پټ کوي او په دې خپو ورته واښه واچوئ واښه او په قبر کې کېږدئ کپړه نه وه. دا مصعب بن عمیر رضی الله عنه د قرآن کریم آیات تلاوت کړل چې څنګه آیات د قرآن پاک تلاوت کړل نو دا اسید ابن حضیر وی ما اجمل هذا الكلام واحسنه دا کلام څومره ښکلی دی څومره مبارک دی دا خو ډېر عجیبه کلام دی. په دې اسلام کې د داخلېدو څه طریقه ده؟ نو مصعب ابن عمیر رضی الله عنه ورته فرمایي چې غسل وکړه
کپڑے پاکے کا 2 رکعته وضو کا او کلمه وایه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. هغه پاسې دغه سه وکل او مسلمان شو رضی الله عنه. اسید ابن حذیر رضی الله عنه هغه ته فورا وایي چې زه مسلمان شم، دلته یو بل سړی دی او چې هغه مسلمان شي نو د اوس ټوله قبیله به مسلمانان شي او د مدینه منورې مشرکین دوه ډلو کې تقسیم او دوه کې اوس او خزرج، یعنی نیم مشرکین به د مدینه مسلمانان شي. وسوق ته سعد ابن معاذ دی. نو اسید ابن حذیر واپس لاړو حضرت سعد څخه چې لاړو نو سعد ورته ګوري چې د بس خبر راوړي نو چې مخ ته یې وکتل نو ورته وایي چې داسې ښکارېږي چې ته خو هغه سړی نه لکه زما د خوا نه چې کوم تللی وې ته خو بدل شوی. ورته وایي چې او ما په هغې کې څه عیب ونه لیدو د هغې خبرو کې، خبرې ډېرې ښکلې کوي. نو غوسه شو حضرت سعد ابن معاذ وایي ښه تا خو ما ته هېڅ فایده رانه کړه، ځم چې لاړ شم چې د دې خبر والم. نو تور ورسره روان شو. نو مصعب ابن عمیر ته وایي چې دا خپل بیان دې بند کړه. او اسد ابن زراره د ترور زوی ته وایي چې دا ټول وړاندې ستا دی، دا خلک تا دلته راوستی دی، که چېرې ته ورسره نه وې راغلی دی نه شو دراتلی. نو اسد ابن زراره کش نه کوي ځکه چې د قبایلو خپل تعلقات جګړه ته جوړېږي. مصعب ابن عمیر وایي چې صاحب یو څو خبرې کوم دا واوره که خوند دې درکړو خو ټیک ده، که نو ځو واپس. ورته وایي خبره خو دې ټیک ده. بیا د کلام شروع کړو، د قرآن کریم آیات تلاوت کول او بیا د اسلام خوبی بیان کړي. نو سعد ابن معاذ ورته وایي چې دا خو ډېرې ښکلې خبرې دي او په دې اسلام کې د داخلېدو څه طریقه ده؟ وایي کپړې پاکې کا، غسل وکړه او 2 رکعته لمونځ وکړه، کلمه ووایه، بیا 2 رکعته لمونځ وکړه. حضرت سعد ابن معاذ رضی الله عنه مسلمان شو. حضرت سعد ابن معاذ رضی الله عنه چې څنګه مسلمان شو نو دی واپس خپل قوم ته لاړو. د خپل قبیله چې کومه وه په اوس کې یو خاندان یعنی وړوکی شاخ هغه عبدالاشهل و بنو عبدالاشهل. سعد ابن معاذ هغې ته لاړو، هغې ته وایي چې څنګه هغې ولیدو نو ښځې سړي نر ښځې ټول وایي چې دا خو هغه سعد نه دی چې کوم د دې ځای نه تللی و، دا خو داسې بدل غوندې سړی ښکاري. نو دی ورته وایي چې تاسو زما باره کې څه وایي، زه په تاسو کې څنګه سړی یم؟ ورته وایي چې ډېر هوښیار او ډېر ځیرک او ډېر صاحب رایې او ستا غوندې سړی خو څوک شته دی نه. وایي ښه. بیا یې ورته دا وفرمایل چې ښه چې نن چې په تاسو کې یو قسم داسې پاتې نه شي چې هغه مسلمان نه، نر ښځې ټول مسلمانان شي، اسلام کې داخل شي، او که نی زما تاسو سره هېڅ تعلق نشته. هغې د ده ښه مشري لیدلي وه. دا مشر چې کله د قوم او د رعایا دپاره ښي نو قوم یې بیا نه برېږي، بیا وایي چې دی زموږ نه لاړ نه شي. پیدا یې ورته رسولی وه. نو حضرت سعد ابن معاذ چې څنګه د کفر او د شرک په زمانه کې خلکو دپاره ښه و، داسې د جاهلیت په زمانه کې د اسلام په زمانه کې د خلکو دپاره ښه و، تر اخره پورې د ده په قول باندې به فیصلې کېدې، د ده خلفاو به د ده په وینا باندې فیصلې کولې. هوښیار سړی و. حضرت سعد ابن معاذ رضی الله عنه ورته وایي چې تاسو ټول مسلمانان شو. د ده د قبیلې ټول خلک مسلمانان شو، نر ښځې ټول. دا عجیبه قبیله ده چې پوره ټوله د ده په وینا مسلمانان شوي. یو کس پکې صرف پاتې شوی و، عمرو بن ثابت، د ده لقب دی اسیرم. صحیح بخاری کی روایت ته د ده نوم نه دی ذکر په هغې کې، اسیرم لقب یې ذکر دی. دی کله مسلمان شوی دی؟ دی د احد په موقع مسلمان شوی دی. بیا په 3 هجري کې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت 3 کاله شي او د احد جنگ دوران کې دی مسلمان شو. دلته چې مسلمانان جنگ ته ووتل نو دغه اسیرم د بنو عبدالاشهل سړی د چې وکتل مسلمانان وتي دي نو ده ورپسې رستو لاړو او دلته جنگ کېږي او دلته د اسلام قبول کو. اسلام چې راړو نو بیا فوراً لګیا شو او جنگ شروع کو. نو په دغه احد کې دی شهید شوی دی. نو حضرت ابو هریره رضی الله عنه به کله کله دا اړ خلکو ته اچولو، وایي ما ته داسې سړی وښیي मुझे ऐसा शख्स बतलाइए जिसने कोई नमाज नहीं पढ़ी, कोई रोज़ा नहीं रखा, कोई हज नहीं किया, लेकिन फिर वो सीधा जन्नत में गया है. दासे सड़े रात ओखे چې موږ نه دی کړی یوم
روژه نه ده نیولي، حج نه دی کړی او نه جنت ته تللی، دا څوک دی؟ نو دا همدغه اسیرم دی، عمرو بن ثابت رضی الله عنه دی، وروسته مسلمان شوی. دلته د مونځ موقع نه میلاو، دلته مسلمان شو، دلته په احد کې شریک شو او بیا شهید شوی. دا واقعه چې کله وشوه نو دلته کې مسلمانان هر کور کې د مدینې منورې اسلام ننوت. نو د مدینې منورې خلک تعداد د مسلمانانو ډېر شو. هغوی وی چې ښه حضرت معاذ رضی الله عنه فرمایي چې مونږ دلته په سکون او په راحت سره وخت تېرو او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکه کې در په در ګرځي او خلک د تکلیفونه وضعیتونه ورته رسوي او څوک دې ورته سپک کوي او څوک دې جسماني اذیت رسوي. هلته دې وي مونږ دا پیغمبر دلته راغواړو. نو حضرت مصعب ابن عمیر رضی الله عنه په امارت کې دغه په سرپرستۍ کې حج ته کسان تیار شو. نو دا پوره قافله وه، په دې کې مسلمانان مو مشرکین مو د مدینې منورې مشرکین به هم حج کولو هغه زمانه کې، خو په خپل طریقې سره ګډوډ حج. د کعبۃ الله تقدس، د هغې احترام، د هغې عزت او درناوی دا د خلکو په زړونو کې مخکې نه را روان. مصعب ابن عمیر رضی الله عنه امیر دی، دا قافله د مدینې منورې نه را روانه شو. تقریبا 400 کسان دي، په دې کې مشرکین ډېرو او مسلمانان څومره اقوال مختلف دي، خو راجح قول دا دی چې 75 کسانو 15 په دې 15 کې 2 کسه زنانه وي او 3 کسان نارینه او په دې کې دا زاړه کسان هم شته دي ډېر. تاسو ته ما ووایي چې اسد ابن زرار رضی الله عنه هغه کس دی چې په هغه 6 کسانو کې مو، بیا بل کال په 12 کسانو کې مو، دی په دې کال په دې 15 مسلمانانو کې هم. نو دا کسان لاړل. مصعب بن عمیر رضی الله عنه د حج په اراده دلته لاړو. که چې کله د مدینې منورې مکې مکرمې ته ورسېدل نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وعده شوې وه. یو په دې کې دغه مسلمانانو بیعت کولو او چې څوک نوي مسلمانېدل هغوی په اسلام باندې بیعت کولو، او دویم په دې کې د دوی مقصد دا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ووایو چې موږ سره مدینې ته لاړ شي. دوی دې مقصد دپاره راغلل. پټ ساز باز وشو او دا پټ ځکه چې مشرکین خبر نشي، د مشرکین د مکې د هغې زور ډېر زیات و. دا مکه ده. د دوی ملاقات رسول الله صلی الله علیه وسلم سره حسب وعده په مینا کې شوی دی. مینا د مکې مکرمې نه بهر ده، تقریبا 15 کیلومیټره. دغه ځای کې په هماغه ځای کې چې کوم ځای کې دا 13 کال بیعت شوی و د 12 کسانو، هغه ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وعده شوی و چې یا رسول الله موږ به دلته راځو، د شپې به ملاقات کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه شپې ته مینا ته همدغه ځای ته ځان راورسولو. عقبه دې ته وایي په عربۍ کې، او دې ته وایي بیت العقبة الثانیه، او دا سنتیره نبوي ده، د نبوت 14 کال دی او دا آخري کال دی دلته مکه مکرمه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم. او حج په ذوالحجه کې کېږي، دې پسې بیا ورپسې بیا محرم او سفر او ربیع الاول کې رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت کړی دی. ربیع الاول کې نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ملاقات شو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره د هغې ترم و عباس، چې هغه دغه وخت کې اسلام ظاهر کړی نو خو خیرخواه و د رسول الله صلی الله علیه وسلم. تاسو ته کیسه ذکر شوې وه چې ابو لهب یې تره دی، لیکن ابو لهب به هر ځای کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره دشمني او مخالفت کو، او ابو طالب هم تره او په حالت د کفر کې تللی دی، لیکن ټول عمر یې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مرسته کړې. او عباس هم تره دی، خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره رالو نو دا انصار ټول ناست دي. نو عباس صاحب ورته اول یو دوه خبرې وکړې، وې ای د یثرب خلکو او تاسو ته زه یو خبره کوم، هغه دا چې دا زما وراره نبی کریم صلی الله علیه وسلم ناست دی، دا زما وراره دا په مونږ کې انتهایی معزز شخصیت دی، ډېر عزت والا دی. الله جل شأنه ته یو عزت ورکړی دی. اگر که د مخالف خلق شته خو د درناوی د عزت ټول مني او خلک قدر کوي. مونږ د دلته دشمن ته په لاس کې نه ورکو، د حفاظت کوو، د خیال ساتو. تاسو د ځان سره بوتلل غواړئ
او د دوهم دا اراده کیږي چې د تاسو سره مدینه ته لاړ شي، نو تاسو ماته وایي کچره د حفاظت هلته کولای شي خو د بوزي ځان سره، او که د حفاظت نشي کولای نو بیا د ځان سره مبوزي، مونږ دې پرې دی مونږ حفاظت کولای شو. دا تقریر چې وکړو د انصارو د طرف نه دا وویل شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې عباس ته جواب ورکړو چې د مونږ نه څه غواړي مطالبه کوي، مونږ د سره په هغې باندې لوز کوو، هغه خبرې ورسره منو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته انصار وویل چې صاحب تاسو څه وایي، تاسو زمونږ نه څه شی غواړئ؟ هغه مونږ ته ووایي چې مونږ د سره په هغې باندې لوز او بیعت وکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې زه د الله دپاره تاسو نه دا غواړم، اعبدوا الله ولا تشرکوا به شیئا، تاسو صرف او صرف د الله بندګي به کوئ او د هغه سره به بل څوک شریک نه ګرځوئ. دا تاسو نه د الله دپاره غواړم. دویم د خپلو ملګرو دپاره زه تاسو نه دا غواړم چې زما ملګري صحابه د دې ځای نه تاسو څخه درشي، نو تاسو به د دې خلکو داسې حفاظت کوئ لکه څنګه چې د خپلو زنانو او ماشومانو حفاظت کوئ، دشمن ته به یې نه پرېږدئ، زمونږ به تاسو داسې حفاظت کوئ. او تاسو ته زه دعوت در کوم د اسلام چې تاسو مسلمانان شئ، او چې زه کله خبره وکړم نو تاسو به زما اطاعت کوئ، خبره به زما سره منئ او مخالفت به هغې کې نه کوئ. چې دا خبرې رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړي، د انصارو مشرانو ووایي چې بېشکه موږ دا ټولې خبرې منو او په دې خبرو باندې ستا په لاس باندې بیعت کوو، لوز کوو، وعده کوو. سعد ابن عباده هغه پاسېدو، هغه خلکو ته وایي چې ای خلکو تاسو خدا بیعت کوئ، خدا یاد ساتئ چې دا به تر مرګه پورې په دې بیعت باندې تاسو قایم یئ. که چېرې دا مو په منځ کې مات کو نو دا ډېره سپکه خبره ده. دا کس مو کافرو ته پرېښو او خپل ځان مددنه خوږ کو او خپل بچي مددنه خواږه کړل او دی مو پرېښو، نو بیا اوسه ځای نه بیعت مه کوئ، او که تر مرګه پورې په دې لوز باندې قایم یې چې خپل ځان او مال او اهل او عیال او اولاد به د ده نه قرباني کوئ، نو بیا بیعت وکړئ. دا هر څه په دې کې شته، ځکه چې تاسو سره به د خلکو دشمنۍ پېښېږي. نو ټولو اوې ناستو کسانو انصارو چې سره د دې هر څه مونږ دا بیعت کړو. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس باندې بیعت شوی دی. په دې کې هغه زاړه کسان چې کوم 12 کسانو په رسول کال هغوی هم بیعت کړی او دې ته بیعت العقبة الثانیه وایي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته بیعت اغوښتی. زما عزتمندو څه کسان په دې کې مسلمانانو دا بیعت څه شی دی؟ د بیعت متعلق درته خبره کوم. بیعت مبایعه او بیعت د ثلاثي مجرد نه دی، مبایعه د با مفعله نه. د طالبانو علما چونکې دې مجلس کې ناست نو ځکه دا ټکي استعمالوي. بیعت بیعت هم وایي، خرڅول یو څیز، او بیعت مبایعه لوس کولو ته هم ویلی کېږي، چا سره پخه واده کول، لوس کول. دا بیعت چې وي نو په دې کې خرڅېدل هم کېږي او لوز هم دی. خرڅول دا دی چې مسلمان سړی کله په اسلام باندې بیعت وکړي نو ده په الله جل جلاله باندې خپل ځان خرڅ کو، خپل مال خرڅ کو، خپل اعزه او اقربا رشتہ داران خرڅ کړل، او د هغې په عوض کې د الله جل جلاله نه د آخرت ټول نعمتونه چې جنت ورته وایي هغه یې واخېستل او سرخروي ده. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. الله جل جلاله د مؤمنانو نه دا غي مالونه او نفسونه اغشتي دي چې دوی ته د هغې په عوض کې جنت دی. دا یې ترې نه اغشتي. اشترا لفظ د خرید نه کسی چیز کو دې دپاره استعمالیږي. شرا او اشترا یو څیز اغشتل، نو الله جل جلاله ته اغشتي دي او په الله باندې مونږ خپل ځان خرڅ کړی دی. که یو سړی اوس دې وخت کې ځان ته مسلمان وایي او دې الله جل جلاله د دنه د مال مطالبه کوي او دې مال نه ورکوي، نو دې هغه لوز ماتوي. دې مسلمان دی، مؤمن دی، دا لوز یې د الله سره کړی دی. زکات په فرض شو، زکات نه ورکوي. حج په فرض دی، حج ته نه ځي. ولې؟ په دې کې 4.5 لاک 5 لاک روپۍ خرڅ کېږي، او دا چې زما نه لاړې شي دومره پیسې خو زما کمې شوې. نو تا ایمان څنګه راوړی دی؟ زکات هر کال در باندې فرض کېږي، نه ورکوي، خاموز نه کوي، یې مسلمان. نو
نو ته الله جل جلاله باندې څه شي خرڅ کړی دی او بیا ته ځان ته مؤمن او مسلمان څنګه وې ځکه چې مؤمن خدا هر څه په ځان د الله جل شانه باندې خرڅ کړی دی او دا لوس د لا اله الا الله محمد رسول الله کې وشي نو بهرحال په بیعت کې دا خبره وي دا بیعت رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابو ناغشته په مختلفو قسمونو ښه بیعت علی الاسلام بیعت علی الجهاد بیعت علی ترک المعاصی بیعت علی الاعمال الصالحه والحسنه رسول الله صلی الله علیه وسلم په اسلام بیعت واغشته چې کوم کسب مسلمانې دو نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس کې به لاس کې هو او بیا مسلمان شو او د بیعت تذکرہ قرآن کریم کې د سړو د بیعت د زنانو د بیعت دواړو تذکرہ قرآن پاک ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم اے پیغمبر استا پلاس چې څوک بیعت کوي دی د الله سره بیعت کوي ید الله فوق ايديهم د الله لاس د دې د لاس د پاسه دی یعنی چې څنګه دی تا لاس درکې دا چې پاغه د پاسه د الله لاس دا د الله جل شانه تایید دی تایید ازلی فمن نکس فانما ينكس على نفسه جس نے اس عہد کو توڑا اس بیعت کو توڑا تو اس کا وبال اسی کو بھگتنا پڑے گا چې چا دا مات کو نو سزا به په دبروزي ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما او چې چا دا شرط او رسول دا لوز نو الله جل شانه به د اجر عظیم ورکړي عمرو ابن عاص د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت کې حاضر شو چې سه مسلمانې ګم کلمه راته وایا نو پیغمبر علیه السلام زل الله سوق ذکر ځکه چې دا اسلام باندې خوشاله دو نو عمرو ابن عاص لاس روک د کړي لاس رستو کړ وی ما زایا عمر څه چلې وی اشترط تشترط ماذا وی شرط لګوم څه شرط لګي وایا وی شرط دا لګوم چې کچره زما تیر ګناهونه ما ډیر زیاتی کړی دي ډیر ګناهونه می کړی دي هغه الله پاک معاف کړي نو ولا بیعت کېږم رسول الله صلی الله علیه وسلم مسکه شو ته فرمایل اما علمت یا عمر ان الاسلام يهدم ما كان قبله وان الهجره تهدم ما كان قبلها وان الحج يهدم ما كان قبله اے عمر تجھے اس بات کا علم نہیں کہ اسلام گزشتہ سارے گناہوں کو اٹھا دیتا ہے تا ته پته نشته چې اسلام کله سړی قبول کړي نو ټول ګناهونه ختم شي پوریږي او چې سړی هجرت کړي نو ګناه ختم شي او چې حج کړي نو ګناه ختم شي حج کې دا صفات شته او حج مبرور چې باغې کې تا خیال ساتلې او د کولو کوشش ته کړې او د محرمات او نزان بچ کې د ممنوعات او د احرام نزان بچ کې وغیرہ وغیرہ نو بهرحال دا په اسلام باندې بیعت رسول الله صلی الله علیه وسلم په جهاد باندې بیعت غشته چې کافرو سره به جنگ کو د دې بیعت تذکرہ قران پاک کې ده او تحت الشجره د ونې د لاندې دا بیعت شوی د صلح حدیبیه په موقع د ټول مسلمانانو 1500 کسانو بیعت د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس کړی د شدید کافرو سره به جنگي ګولې خبردار غلو چې کافرو په مکه کې حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه شهید کو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ترغیب جنگي کو چې ترسو موږ د عثمان بدل نه غشت او راځي بیعت کوي بعض صحابه په دې بیعت کې دوزله بیعت کړی دي نو دا بیعت دا د اسلام نه پسو مسلمانان عباده ابن صامت رضی الله عنه روایت په بخاری شریف کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږ ته وی چې راشي او زما په لاس بیعت وکړي وحوله اصابه من اصحابه او داغه نګر چا پیر داغه د صحابه او جماعت ناست وحوله اصابه من اصحابه د صحابه او جماعت ناست نو دا ټول صحابه مسلمانان نو چې سید مونږ خو بیعت کړی دی بیا بیعت وکړي دا بیعت یو کو پاغه باندې چې دا ګناه باندې کو دا باندې کو دا باندې کو دا الله سره شریک نه ګرځي دا د محرمات او د معصیات په ترک باندې د خو کارونو په کور باندې زنانه نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیعت کړی پس باندې بیعت کړی په مختلفو امور باندې یو ځکه بیعت شوی دی چې والا تنحنا نوحبن کوي ویر بن کوي په مړو باندې لکه زمون په دې علاقه باندې ووم په بعضی کلو کې دا سیور کېدو اوسم په بعضی ځایونو کې کېږي دا ټول حرام دي چې کله مړی وشي نو مړی سره خل دا د خوشحالۍ موقع نه صدمه رسي
دومره گنجائش تا شته چې ستا زړه خپي د دې گنجائش ته ځکه چې په زړه ستا کنټرول نشته د دې گنجائش تا شته چې د ستا سترګونه اوخ کې توي شي او جاړي د دې اجازه د تشتره ځکه چې په دې د انسان کنټرول نه او چې دی وخت کې سوخان دي د غم په وخت کې نو دا خو لیونی صدمه وي لیکن اجازه چې نشته د سنشته د گریوان د کپړو شلولو نشته جاهلیت په زمانه کې به کپڑے شلول اوسم باز زینو کې زنانه داسې کوي د سینې ټکول نشته د سینې درز سینه ټکه په مخ باندې مخ ټکول د دې اجازه نشته د سر وخت به خزو شو کول د دې اجازه نشته نن سبا ستا په دې ملک اجتماعي سینې ټکیږي سر وخت شو کی دا هر څه حرام دي او د حرام او د معصیت تماشا کول دا حرام ده کوم سړی چې د دې سيزونو تماشا کوي دا په حرامو کې مبتلا ده د دې اجازه نشته هغه आवाज اجازه نشته چې پاغه کې سلګي وي لقلقه وته وي نهان اللقلقه رسول الله صلی الله علیه وسلم د سلګیونه په دې ویل کې منع فرمایي دا بعض خزي مصنوعي جوړا کوي چې نورې خزي زنانه نه جاړي نو د غم خشته کولو د لپاره بهر نه یو خزر وغواړي او په عربو کې به دې ته پیسې ورکولې نه یې حیته او تبې لغنی مونږ ته ویرو کنه بیا به سره ټوله په جړا شوي هغه ته بچل ورتلو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دینه منع فرمایي د سترګو نه د اوخ کې تویدو اجازه شته د یو خبرې د وکولو اجازه د دې اجازه نشته چې ته وې چې دا سړی ژوندې په زما د ازویج ژوندې پاتې شوی زما د خاون ژوندې ونه بدس داسې کړو فلان کې سره به داسې کړو ډنګړي سره به داسې کړو دا دومره معتبر او د سره دومره کسانو د سره په وجره کې دومره جمع ناسته و ټوپک والا و سره ګرځیدل دا الله جل شانه دا نه خو دا حرام دي نو د کوم سيزونو چې حرام وغین رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا زنانه کوي اکثر نبی فرمایل زنانه او تبعیت کولو په وخت کې الله تنحن ګورن وحب نه کوي هغه وی چې ټیک دی یا رسول الله په مختلفو امور باندې حضرت جرير رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم بیعت کوي اعمال صالحه عمل صالح ذکر دی النصيحه لكل مسلم چې د هر مسلمان سره به خیر خواهی کوي ګوره نن سبا هر یو کس پزړه کې سوې غلي کړي چې دې سړی سره سودا کوم خو چې دې په سټ کې ووم او یاد نه دا شی وصول کم یا داسې حکم داسې حکم بل تخپکی دي ترخ او ځان ته ترخص وای نو دا سيزونه حرام دي من دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشادات د قران کریم آیات په دې باندې شامل دي چې د مسلمان سره خیر خواهی الدين والنصيحه دا دین ټول نصیحت خیر خواهی ده د بل خیر بلټه صرف خپل خیر نن سبا جملې دا ویل کېږي د رخصت دو په وخت کې اپنا خیال رکھنا د ځان خیال ساته ګوره مطلب دا دی چې صرف د ځان فکر کو او بلکې د پس چاړه حلال پنو خیر د ځان خیال ساته دا د اسلام تعلیمات نه دي دا د کفریه تعلیمات دي دا چې کوم سړی په دیار غیر کې پاتې کېږي دا د غي ترس طریقې دی انداز دی د مسلمان په خیال ساته په صحابه کې خو ایثار په جنگ شهیدان کېږي صحابه د ابو ضرورت دی وتا یو ابو غسته بل आवाज کو وې د تاول ورک دا مرګ دی درنګ ساته ساوزي او د مرګ په وخت کې د انسان د تنده دومره سخت دی الله پاک دې مونږ وساتي چې دا سمندر کټول راوړې او په دې خلک وته وړې د تند نه سړی دی وخت کې یو سړی ایثار کوي ځکه چې هغه مقتدا سره روان نو عرض مې دا کول زما عزتمندو چې بیعت دا خدا بیعت نه چې ته د شابلاس باندې بیعت شو په دې خیال باندې چې زمانو غری او کاروبار خشي او تا شیخ دې د پاره نیولې چې هغه ماته دعا کوي او چې زما دنیا خشي او چې حرام کارو کې مبتلا رشوت او سود کې چې دا نورم ډیر شي نو چې دا کوم کس ته د حرام د ډېرې دو دعا کوي نو هغه په حرامو کې مبتلا شي ځکه چې ته دا هغه ستا په حرامو باندې راضي دي خوشاله دعا خو ته ځکه وړي دعا کې خدا ویل پکار دي چې الله دې د حرامو نه واړي او حلال رزق وته ورکړي حلال رزق نصیب کړي او دغه کس چې د چانه بیعت کیږي دا بالمازي پلیت غلیت پاتې کیږي د دنه بیعت کېدل حرام دي د څه خبره د لپاره بیعت کیږي بیعت خو د اصلاح لپاره او د زنانو بیعت چې کومه زنانه د چانه بیعت کیږي هغه خپل پیر ته مخامخ بغیر پردې راځي دا حرام دي او د زنانه لاس دا خپل پیر د لاس سره یو ځای کیږي دا حرام دي
ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائی، صحیح بخاری کی روایت ہے، ما مست یدہ ید امرأۃ قط، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کبھی عورت کے ساتھ ٹچ نہیں ہوا، حالانکہ ټول زنانه د امت د پیغمبر علیہ السلام لونه وي او دومره احتیاط کړی دی چې د پیغمبر علیہ السلام لاس د زنانه او لاس سره نه دی لګېدلی، او نن سبا دا حرام او ګناه کبیره کې مبتلا او نسبت دې طرف ته کېږي چې دا بیت دی، دا پیر صاحب دی، دا فلان کې دی، دا ډینګړی دی، د ښځو په منځ کې ناست دی. نو بهرحال د دې اجازت نشته، دا په دین کې بشریت کې حرام دی. نفس بیت په دې خبرو باندې چې کوم تاسو ته ذکر شوه دا ثابت دی، د دین انکار سړی نشي کولی، که انکار کوي د قرآن کریم د آیاتو نه انکار کوي. بیا وروسته بیت په خلافت باندې کېدو او د بیت اصلاح تر اوسه پورې دا را روان دی په مشایخو کې، چې څنګه د تعلیم را روان دی، درس و تدریس را روان دی، علم ښودل بل چاته روان دي، دغسې تزکیه دا را روانه ده د هغه وخت نه چې یو کس د چا په لاس باندې بیت شي او د داسې کس په لاس باندې چې د هغه ظاهر ته ته وګوره بس چې هغه متبع د سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم وي، سود نه کوي، رشوت نه اخلي، زانی نه دی، ډاکو نه دی، غل نه دی، د دنیا د خلکو مال ته ناس نه دی پټ چې دا خلک ما ته مال راړي، بلکې د مقصد د خلکو اصلاح ده، خپل ځان ستړی کول دي چې د چا اصلاح وشي په دې باندې خوشحالي، هغه کس سره خپل تعلق جوړ کا. نو بهرحال رسول الله صلی الله علیه وسلم د دینه بیت واغشت، د ټولو انصار وی چې موږ تیار یو او بیت یو، چې بیت یو کو دلته روان شو، چې واپس تلل نو مشرکینو ته چا خبر یو د مکې چې مونږ اوریدلی دي چې د مدینې خلک راغلي، دومره خلک ځکه چې دا دومره کثیر تعداد کې خلک راشي او بیت وکړي، نو دا هغه زمانه کې خو نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره یو ملګری میلاوېدل چې ته ورځ بس مشکل، نو دوی ډېر سخت په قهر شو، زر راغلل سره د وسلو ګیر شاپیر، تپوس یې وکړو، نو چې کوم کسان مشرکین راغلي و د مدینې نه دې خلکو سره مسلمانانو سره، نو هغه مشرکین هغوی نو خبر د دې بیت نه، هغوی سره ملاو شول، ځکه چې هغه د مدینې خلک هغوی سره ملاو شول، نو ورته یې ویل چې څنګه چل دی، مونږ داسې اورېدلي وی نه دا تاسو ته چا دروغ ویلي دي، هغه خپله کافر و مشرک وی چې داسې خو څه واقع نه ده شي. نو دی هغه ټایم کې لاړل مکې ته، او چې کله دا مسلمانان د مکې نه ووتل روان شول او سمنځ ورسېدل، نو بیا دی د اطلاع صحیح رپورټ لاړو، وی چې دا خو شوي دي مسلمانان راغلو بیت یې کړی دی او پیغمبر علیه السلام به بوځي ځان سره. بیا دی ورپسې پس پاسونو باندې سواره خپل بوخانو باندې خواره کړل چې لاړ شي، نو هغوی خو ترې نه وتي وو، خو یو کس په هغوی کې پاتې و، بعضې وایي حضرت سعد ابن عباده رضی الله عنه هغه یې په لاره کې ونیو، نو چونکې دی د مدینې و نو وهلی دی، بیا یې پرېښی دی، نور مدینې منورې ته په عافیت سره ورسېدل. دې ته ویل کېږي بیت العقبة الثانیه. د دې بیعت فضایل او د دې مناقب رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې، د صحابو په اقوالو کې او د احادیثو په کتابونو کې درج دي. بعضې حضرات صحابه وایي چې زه به هر څه ورکم، خو دا ما چې کوم بیعت کړی دی بیت العقبه په هغې کې شریک شوی یم هغه نه ورکوم چاته، یعنې د هغې چې کوم فضیلت دی، ځکه چې د اسلام څنګه بنیاد مضبوط شوی هغه د دې بیعت په وجه باندې دی. الله جل شانه دې موږ ته د عمل توفیق راکړي او د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سیرت الله پاک موږ روان کړي.